یو صفت حکیم دی. نو دا الله پاک هر یو کار دا د حکمت نه ډک او شریعت د پنځو خبرو د مجموعي نوم دی او شریعت او دین دا د پنځو خبرو نه جوړ دی. حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه دا تحقیق کوي. یو عقاید د دین او د شریعت لومبی جز دا عقاید دي چې خدای وحده لا شریک ذات دی، محمد رسول الله دا الله رسول دی، قرآن کریم دا الله کتاب دی، قیامت زمون ایمان دی. دا عقاید دی. دویم عبادات دا پنځه وخت مستکه نو که عبادت مالی وي او که عبادت بدنی او یوازې فرض مون باندې ګورې نه خلاصېږي ځان له به دوکه نه ورکړي. ماسپښین مانځه راشي د څلورو رکعاتو سنتو نه مخکې راشه او څلور رکعاته نفل وکړه. بیا کېنه سورت یاسین ولوله، درود شریف ولوله. څنګه چې پټي کې تماکو کوي خپلې یې خالي نه پرېږدي، په هغې باندې د پالک او د مولو ټاپې وي چې دا پولې خالي پاتې نه شي او ټکټر واده ته ولاړ یې شاته راشه دا ګوټ پاتې دی. کوداګي در سري هغه ګوټ هم ووایي نو تا خو تماکو کړي دي، نو دا نور ټاپې پکې څه لوي چې دا ځمکه خوچې پاتې نه شي. نو د ماسپښین مانځله چې راشي صرف د فرض مانځه ټاپه مه وه، ورسره د نوافلو ټاپې ووه، ورسره د ذکر ټاپې ووه، ورسره د درود شریف ټاپې ووه، ورسره د تلاوت ټاپې ووه. دا فرض مونږ خو به هر صورت پتا دین د دین تپوس پیدا نه کوي. دا څومره نیکان خلک چې لوی مقام ته رسي دا به د نوافلو رسي. دارنګې زکات کوټې ته مخې ده چې زه زکات ورکوم، دا خو پتا دین دی، حساب کتاب به در سره کوي. 10 منه زکات دی کېږي، 15 منه ورکه نورو غریبانانو لی ورکه. په محله کې مې غریبانان دي، کونډې دي، یتیمانان دي، هغوی لی ورکه. نو دغه کمال دی. نو یو عقاید، دویم عبادات که بدنی دي او که مالی دي، دریم معاملات دي، معاملات لین دین خرید و فروخت چې دا صحیح وي. یو سړي در نه قرض سودا یوړه، د سره نشته، نو ده ته صبر کوه. آیا څنګه دی صاحب چې ورسره نی نو بیا تاسو هغه تنګدسته مهلت ورکوي اعلامې سره. هغه تنګدسته څه کوه؟ مهلت ورکوه، شرمې به نه. او ستا څومره ګټه ده؟ تا چې څومره قرض سودا ورکوي ده، د 1 روپۍ په بدله کې 18 روپۍ روزانه ستا صدقه کېږي. صدقه او حدیث مبارک کې راځي یو سړی قرض سودا یوسي، د ده اراده دی چې د دکاندار ما سره ښه وکړه دا به ورکومه،
الله پاک دا غي لپاره اسباب مهیا کړي دی ورکی اجي یو سړی نیت دی چې سودا ته یو ځل په بل لار ځه او میرا سو نه تازان او رسو مولانا اشرف علي ثاني وی غلا مکوا اکه خامخا غلا کې نو بیا د مسلمان نوکا وی ولی تا چې دا کومه غلا وکړه د دې په میدان محشر کې ستانه کټوتی کیږي دا خلک وی کنه دې هندو مال د په مېرغب کې وا نه پاکستان کې جوړېدو د خلکو په ډېر کونو نه ځان ډک کړی دي د هندوانو مالونه سنبال کړی ستانه به د هغه هندو د مال کټوتی کیږي نو تاسو راغو بسینه نیک اعمال بستانه د سلیکی کې غیدو له به ور کوي بیا تاسو را صفات نه شو داغه ګناهونه بستا پک پرېږدي نو حکیم نووي غلا کوه ما چې کې به د مسلمان نو کا ځکه چې په میدان محشر کې با ستا هغه منځونه یو مسلمان ورته لړ شي نه چې په سلو منځونه دې پاک کېږي دا 95 وي نو ستا 15 منځونه ورته لړ نه مسلمان خو پاک شکنه نو یې خیر الله دې غني سکی انځوان منځونه سکی نو یو عقاید دویم عبادات دریم معاملات او سلورم معاشرتی زندگی جون تیرول چې ته به څنګه جون تیرې په محله کې به څنګه جون تیرې په کلي چمګاون کې به څنګه جون تیرې دا غم خبر دی لراتم چې خدای حکیم ذات دی بدی غم کې ځان له حکمتونه دي بدی غم کې د ټول محلي اتحاد راشي اوس خو هغه شی ختم شو غم بو شو چې د چا به غمو د محلي مشران به کېناستل د خپل امام سره نو مشرانو به د جنازې ټیم مقرر کړ او کشران به راغلل خطونه به لیکلي کېدل دا فلاني ځای ته یو دا فلاني ځای ته موبایل رالی د امت هغه اتحاد دې سره تار په تار کړ کرسۍ رالی هغې مغه د امت هغه اتحاد تار په تار کړ د محلي کسانو به کټ او بالغ راغستو حجرې ته به یې راوړو جومات ته به یې راوړو نو دې غم سره د امت اتحاد دی اتحاد یو ځایوالی دی نو څوک کشران لړ شي غم له خو د دې شاباسګړۍ نه دې خوا دا تباهي ده چې بس دی وایي چې توره مې وکړه کشر ته دی غم ده نو چې دې توره کوي نو جنازې له لوټو نو بیا کور ته ځي ته کور ته مه ځه ستا مشر کشر قبر له لړه ته مشر یې ته قبرستان ته ورشه او غمځپلې کورنۍ له هم پکار دي چې په جنازه کې وګورئ چې څومره خلک راغلي تا ده ولې سبب ولته ځي مسلم باچا د خدای پاک وبخي وی نه پخوا د خلکو د جنازې د خدای د رضا د پوره کولې نه وسو یو سړی مال نه راځي نو د بل څه کار دی چې ځي دی نه دوزګاره وي زه خو چې ګرځم داسې سړي له مزم په مخ ونه څپېړه ورکړه چې اکلي زده کي اوی د خدای د رضا بلا کارونه دي په جنازه کې به ته ګورې چې څوک راغله تا چاله خط لېږلی دی وګوره چې ستا د خط قدرداني وکړه تاله راغی که نه دا بعض له ځان نه د وچې دغه جوړ کړي زه نماینم بس زه په مخه ته راشه خط یې درلېږلی دی د غمځپلې کورنۍ سره لاس میلاو که ورته دعا وکړه ورسره میلاو شه چې هغه ته پته ولري چې زما د دې خطې قدرداني وکړه زما سره ځان درلسم کې شریک کو ما د راغی ستا به دې میلاوېدو غمځپلې کورنۍ ته تسلي میلاوېږي نو په جنازه کې به هم ګورې چې ما له څوک راله
ځکه زمونږ مشران بې تعلیم او خيار خلک وو هغوی به وي د نر کونه په بدل ده د نر کونه په بدل ده یعنی چې نر در لکه منډه وواله هغه به وډوې خو خلکو متل غلط کړی دی یو سړی تا سره غم کې کېناسته 3 ورځې کېناسته ته به ورسره کښېني یو سړی راغی د محلې دی بس هغه تا پشې وکړه لړ په مخه نو سبا ورسره دکه چل وکړه چې عقل یې زده کړي دا ټول دا غم د امت د اتحاد بنیادي محور دی بیا ګوره چې تا سره قبر ته څوک راغله تا سره قبر کې څوک کېناستل په دې غم کې د ټولو نه اهم د جوړ مسله دا قبرستان ته تلل دي دعا د خو ته راغلې دا د بالښتونه پراته دي قالین باندې ناست خو په قبرستان کې پس ناست دي په دربو په خاوره نو وګوره چې دا ما د قبرستان ته رالل ما سره کېناستل زما په غم غمجن دا دي زما خپل او زما دوستان دا دي او چې یو سړی تا سره قبرستان ته د تلو نه دی تا سره په قبرستان کې د کېناستو نه دی نو دې شهزاده تاجت څه دی دې کې د خپل او د پردي تمیز وشي او چې غم نه راغلی نه ته پړنده خره سورې هر خوا منډې وې رحمان بابا وایي خپل پردی پکې معلوم شي ای رحمانه خپل پردی پکې معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو دوران خوي کله کله د غمونو دوران خوي چې تاسو مره منډه واره د بللا چې دومره منډه تاسو سره وي که نه وي نو چې نه وي تا والی نو بېغمه شوتې بیا یې څه کوي دا د پیغمبر خو نه دی د پیغمبر زوی خو نه دی چې هلته به ستا شفاعت کوي نه غوث او قطب او ولي الله دی چې هلته به ستا شفاعت کوي دا د دنیا سره تړلې خبرې دی او په دې غم کې د امت لوی اتحاد دی د محلې خلکو چهره وړه دا خو محله ده دا جوړ دی جوړ شرعي مسله دا ده خپل امام به جنازه پړاوي ولي فرض منځ ورپسې تا کو دا فرض کفایي باندې کوي جدا خبره ده چې تا بل عالم ته وایي چې تاسو راځئ جي تاسو جنازه تا وکتل چې دا لوی سړی دی عالم دی اسلامي نظام نشته کني د مرزان ډي سي به راځي او ستا جنازه به کوي او چې ډي سي نه نو ستا د علاقې خطیب او قاضي ته به اطلاع کېږي چې جنازه وکړه نو قاضي به جنازه پړاوي چې قاضي نه وي نو بیا د محلې امام دې خلکو یو بل لوبروان سید زه ولي ما زه جنازه کوم دا ولي ملي نه دی دا قرقلاشا دی دې ځان دغه مقامي امام نه لوی سړي صاحب کته دغه امام نه په علم کې لوی سړی دی په تقوا کې لوی سړی دی په خاندان په اعتبار سره لوی سړی دی د استادانو په اعتبار سره لوی سړی دی نبي هغه څه چرېم نه وي چې زه وليمه ساکه په عاجزي راځي نو که تا ته خپل امام ووي چې مخکې شه ایا بالفرض کته چې دې قومه دا امام نه به تپوس کوي امام نه دا محلي د مشرانو نه به تپوس کوي ولې امام موجود دی ته مخکې شوې دا خو تا دې ټولې محلې پورې پچموزه وکړه دا خو د دې محلې امام نو دې سره توړ راغی جوړ نه راځي او تاسو ګورئ بل اوس زما همشیره وفات وه حضرت شیخ القرآن مولانا نور الهادي صاحب راغی جنازه وکړه په قبر علامه عبدالقیوم حقانی چې نن په پاکستان بنگلادیش
هندوستان کې د هغه نه زیات کتابونه او تصانیف د چا نشته. یو د مسلم شریف شرح یې لیکلې 40 جلده په قبر هغې مسله کوله، په دیره کې مسله وکړه، د جنازې نه مخکې مسله کوله. نو دې کې لوی اتحاد چې دی دا د هغه محلي راشي، د هغه قوم راشي. نو زمونږ مشران بې تعلیم او هوښیار خلک نه وي 2 سترګې 4 کا په دې غم کې به 2 سترګې 4 کوې چې تا د دعا ته څوک رالل ځان به رسې. تا سره په غم کې چا 3 ورځې ناسته وکړه، یو سړی راغی د سهار نه ماسپښینه پورې ناستې، دې شاباسګړي او دې ګړو دې طرفونو ته دا طریقه ده. مشر به ناست دي چې د ډوډۍ وخت یې میلمانه نو دیم ورسره پاسي، نو دی بیا کور ته ځي میلمانه ډوډۍ نه، بیا وروسته بل کس د کور راشي ورسره کېږي. نو په هغې غمونو کې ګڼه وي ګڼه. یو صاحب د بلې علاقې کې ډېر لوی دولتمن، نو د ترونو زامن دي. نو ما د یو صاحب نه تپوس وکړ، مې د دې پلانکي دي غم کیم ګڼئ، د دې پلانکي دي هم ګڼئ، خو په هغې کې ډېره زیاته ګڼئ. مې تخم او خمیر یو دی. نو هغه دوست ما ته وایي تا ته چې ځای ته ورسو خبره به کوم. د هغې ځای لږ لرې دی، د دې ځای نږدې دی. نو زه چې لټم نو هغه ته رنګ وکړم، نو هغې مې ګاډي کې بوځي چې واپس راشي. لږ ما ته وایي دواړه بې خرته دولتمن دي، خو یې راته وایي چې دې به دې غم کې ګڼئ. د دې بنیادي خبره دا ده چې دې جنازه وکړي، د جنازې نه بعد دې قبر ته ځي. نو قبر خواله ورشي، هلکه دا خاور دغه ځای واچوه، دې ځای کې بیلچی واچوه چې که باران کې اوبه نه ودرېږي. دا هلکه دغه ځای کې ولاړه دی، که ته ورته څادر غوړی نو نه کېني. نو چې تلاوت شروع شي نو هغه ځای باندې کېني په ځمکه. غم له وې 3 ورځې پرله پسې ځي ګوري، وی دا ځای دا محلي کې دا یو بل سره لګېدلي دي، خو جوماتونه وي جدا جدا دي. نو وی چې لړ شي او کسانو کې غریبانان وي، نو وی څه وله ورکړي، یا ورته وي سودا هم د چا نه کړې ده پلاني، هغه بل ما ورکړی دی. لږ ته ویم عرض یې ورته لږه پیسې هغه دوکاندار ته ورکړه. نو وی د دې په هغې کې نر او ښځې د هغې د خپې د کېښودو ځای نه وي. دا د امت دغه اتحاد علامه ده. د دې ټولو خبرو به خیال ساتي، او په دې غم کې د ټولو نه اهم خبره چې تا د قبر ته څوک راغله، نو پوه شو چې دا نه خپل دی، دی په ما خفه دی. جنازه خو 5 منټه کړه خلک لاړه، او چې یو سړی تا سره قبر ته نشي راتلی د ګنټې کېناستو نه، دا شهزاده په کار څه دی چې تا سره په غم کې د کېناستو نه دی، په ځمکه د کېناستو نه دی. نو دا اعلی حضرت کیس د دې ټولو خبرو به خیال ساتي. خدای حکیم ذات دی، په دې غم کې په هر نقطه کې په کروڑونو نقطې دي، په کروڑونو نقطې، او ما سره وخت نشته. دا خبره ښه نه ده، خو اوس راغله. زمونږ د محلي فلاح خان ورته وي، د کچکول کاکا زوی دی. په 2م ورځ زما وارث طاهر ته وایي چې یارې جي په ما خو سر وګرځېد. هغه ورته ویې ولې لکه د بي پي څه نقصان دی؟ وی نه، وی موږ په محله کې 10 کسانو ته د سهار د چای وایي، خو ستاسو د میلمنو د وجې موږ 6 ته ووایو. وی 6 ته مو وایي، خو چې دلته راورسېدم او د محلې چې نو د محلې هغه چای مې یېره شو، تاسو ته 31 کسانو د بهر نه چای راغلی، او تشه چای نه ورسره هاټ پاټې وي، ورسره هاټ پاټې وي. نو 31 کسانو هغه چای راوړه، او د 6 مونږ ویلو
نو که دا چې به دې رونق راځي نو بیا که ستاسو خوښي نو محلې ته نه وایو نو زما ورور دی بلکل مه وایه. لال محمد ولاړو وی دا د دې خپلې هاټ پاټې وي هغه تلي به یې راله وی دا د دې خپلې چې هاټ پاټې وي رالې چې څنګه منډه در سره وي اکسې منډه به وایي د دې ټولو خبرو به خیال ساتي. په خانه خدا کې ناستم ما ته د قاري صاحب وي یو غم شي و موږ سره قبر ته ځي نه ویولې مې داخله خو موږ په خپل غم کې په جنازه کې په دعا کې نه دي لیدلې نه مې دا د اوزګار زوی زوی و چې ځمه مې چې عقل یې زده کي نو دې غم سره بنیادي محور د محلي اتحاد د محلي یونټي او د دوست او د دشمن تمیز دا پکې راشي. نو د دې خبرو ټولو به خیال ساتي. حافظ صاحب ما پرون تاسو نه وي سبق کې مې دې دلته په دې دغه بل پوجره باندې مې د دې مشران زمون قبرونو کنستلو لراغلي دته مې دا خبره کوله کافي زمانه زړو کې ومه خدا خبره مې په خیال کې مې دا هغه اوس مې دته وی سبق مې وی مې دې سره د مشرانو تعلق دې مې دقه سه مې دې مې د دوی مشر ورو مې زمون قبر لراغلي بده خپل اوس بده 27 دسمبر بده غم بده همشيره کې د بازار ثاني ګل کا کعبه خبر کا نسول زمګراته تعلق باندې بدی غم کې د ثاني ګل زوی مو د شیرګل کا زوی مو وې ثاني ګل نشته دواړه بسه نو دا څه هغه دواړه راغل موږ به ان شاء الله سلور کسان شو دوه هغه خود راځه او د چې د لندن مراد سویدار 3 ورځې چې راوړي د دې ټولو خبرو به خیال ساتي اله به جوړو اتحاد راځي ځکه دا غم کې لوی حکمت د امت د اتحاد د امت د اتحاد د محلي د اتحاد دی د دوستانو د اتحاد خاده کې ورپسې تا خط لېږلې دی راغلی سار نه ناستې دی به خاص ډکولو د فارم اشارو دا کوړې معزودین مخکې کې دی به ناستي هغه ناستي په هغه نه ناوخته کېږي او په قبر کې په نیمه ګنټه او په ګنټه پتا ناوخته میلمانه به تلوار کې ډوډۍ به خوري دی تا له ډکېدو نه راغلی که تا له غم نه راغلی دی چې غم تجهیز او تکفین اوس یې بیا ضرورت یې نو ډوډۍ دې وخوري که نه خو ته ورته هغه شی پرېږدې ولې هغه مړي سترګې پټې کړي چې سترګې نه ویني نو ته هم ته تېښته کوه بل هم دا خپل هم تلوار کوي تلوار نو دې غم کې ځان له لوی حکمت پروت دی حکمت د خپل او د پردي تمیز به پکې درته راشي د خپل او د پردي تمیز به درته راشي او خپل او پردي به پکې وپېژني دوست او دشمن به پکې وپېژني دې کې ځان له حکمتونه دي نه دا نه چې په خوب وده ناسیا دوه سترګې به دي اتیا کړي هر څه ته به ګوري دا چند خبرې مې درته وکړې چې غم کې د معاشرتي زندګۍ اهم جز پروت دی نو د دې ټولو خبرو به خیال ساتئ اوس ټول یو ځل الحمدو او 3 ځله قل هو